یو دا پوزیشن دی چې په دغه بېهوشه پرته ده چې راپاسې مونږ ویني چې یاره مال خپل زوی ارباس راوله او هغه د شپږو خویندو یو ورور بس د فایرک سره یکدم نفري ځان سره واغستلو چې بار راووتلو هم کتل نو یو ځوان په وینو کې لت پت پروت و. 50 روپو څخه خبره نه وه 100 به دې ورکړي وي دا ماشوم هلک و بل دی د پلار افضول یو د وجلو لایق نو دی په خپل هم ځان په بساط کې واچو او نور هم ځان سره په بساط کې واچول خپل ځان ته هم غم جوړ کو او نور ته هم غم جوړ کو خپل بچي او مور پلار مو جوړول او د بل بچي او مور پلار مو جوړول. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مرګرو زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. تاسو ته به د سوشل میډیا نه معلومات شوي وي پرون په 26 اپریل باندې په کیسخانه بازار کې یو رکشې والا یو پراپرټي ډیلر لګی شو یو رکشې والا ځوان زلمی الکه قتل کړي او د پولیس وینا دا وا چې یاره د پراپرټي والا الک چې کم دی د رکشه په 150 روپے باندې رامداس نه بوک کړي و کیسخانه ته چې کله کیسخانه ته دیرال نو بیا ول د پراپرټي والا 100 روپے ورکولې رکشې والا ورته چې تا ما سره په 150 روپے خبره کړې نو په دې باندې دی یو ځل جګړه شوې د بیا خلکو خلاصې کړې دي بیا په دویم ځل جګړه شوې د نو د پراپرټي والا الک سره په بڑا باندې تماچا واغه وس په دې تکرار کې هغه تماچا رو باسلې ده او د ځوان زلمی د رکشې ډرایور چې کومو د قتل کړي دي خدا خوا چې موقع باندې کم چې خلک موجود او پولیس موجود نو هغه دغه ملزم چې کم دی سره د تماچی نیولې دي او د پولیس وینا د دغه خلاف اف ای آر هم درج شوی دی دا خو د واقعي ډیټیل دی حواله سره اوس کم الګ چې مړ دی ارباز خان دا عمر 18 سال او دا اوس موږ ته پته ولګی دا چې دا عجز د شپږو خوریانو یو رورو د پلار سره ناستیم د سره به خبرې کو چې دی ته د اطلاع سنگو شوا او تر اوسه پورې دی سره پولیس څه امداد کړی دی. جی معلوم جنت ګل دی واقعي نه دا خبر شم شوبې بازار کې ما سوړلې کوزه کړه ما په سرنګ رااله چې دغه رنګ ارباز زخمی دی ته فورن ځان را ورسوه زه چې لاړم زما زوی بیا هلته مړ او دا کسو د ورسره په 900 روپۍ خبره کړې وه نو بیا د ورسره روان شولو چې ده ولې 100 ورکړل او 50 نه ورکولې بس نور بس ستا ټوټل څومره بچي دي او دا پکې مطلب دا دی چې څنګه موږ دلته اوس خبر شو چې دا د شپږو خوریانو یو ورور نو دی مشر و که دی د خوریانې دي مشرانې دي دی نه 2 مشرانې دي او دی دریم نمبر و نور د دی نه کشرانې دي دا د شپږو خویندو یو ورور دی. کله چې تاسو د ارباز راوړو کور ته نو دې ټایم کې د خوریانو ته مور ته تاسو پهل نه اطلاع کړې وه که نه اچانک هم پرې راوړو دی د موږ اطلاع کړې وه چې دغه رنګ بس مور ته مله کړه چې یاره هلک بس وفات دی او بس موږ هلته کابلې تاڼه کې ایساره شولو او بس هلک موږ دلته راوړلو بس ارباز وفات و هلته بیا تاسو چې کله لاړئ اسپتال کې چې کومو خلکو دی راوړی ای تاسو ته څه ووایي چې دا چل څه وشو آخر جګړه نوبت څنګه راغله ډس ته خبره څنګه ورسېده دی کې یو پېره وایي څوک سپېړو شوله خلاصې شولو بس دې خوا بس د رشکې دا ډریور واپس خپل ګاډي له تو شو دې کس تمانچه راوښکله بس دا ارباز وي شو. دا ستاسو زوی چې کوم ارباز د مخکې هم څه جنګ جګړې کړې وې څه تیز هلک و که دا ولې نه د ده په دې علاقه کې ته تپوس وکړه بس خپل کار سره بیکار و خپله رشکه به وچللو خپل کور ته به راغلو او به زمونږ کور هم نه کری دی او د ګاډی هم چې دا هم بس د دندې دی. ته خپله څه کار کوې جنت ګل خان؟ زه په خپله باندې د رشکې ډریور یم بس ګاډی چلوم. دا مطلب دا کور چې کم دا شپږ لوریانې دي یو دی دا زوی او د کور اخراجات دا تاسو دواړو په شریکه پوره کول؟ دا به مونږ په شریکه کولو. کم اوس چې بیا کله دا کور ته دا بړې رالو دا ټول ارڅه وشو کور کې څه حالات بس کور کې به دا حالات دی بس مو غریب بس پرته ده بس په ځان حال نه ده خبر بس. تاسو دا چې کوم ملزم دی دام لیدلی دی د هغې نه پس ورغلي یې؟ نه بیا نه ورغلي بس اوس ماښام به ورځو. اخري ځل دی ورسره څه خبرې شوې په سر ټاپک باندې هم داسې خبرې اترې کړې وې خلک بچو سره خبرې کوي بس خبرې هم دا وشولې بس چې راغللو بس وایي ابوجي بس زه نن په وخت راغلم بس د 100 روپۍ ما نن کمې کړي دي ما ته خیر بچیا دا کله یې کله نه وي زما دا خبره وشولې بس نو دې خپلې دې خوا کمرې ته لاړلو بس ما ته ابوجي زه ستړی یم زه ویده کېږم ما ورته ویده شه بس
دا زما د آخري خبرې د سواده کویدن شي نه جی دا واده کویدن یې سم نشي دا رکشو والا همغه بازار کې ګورو کنه هم د خار کې ګرځو اکثر ورته مطلب دا د سوق په عجیب عجیب आवाजونه کوي سوق مطلب ور سره جګړه ور سره خلک ډېرې کوي کسته رکشو والا هم داسي چې تیزی خو خلک هم ور سره جګړه کوي دیم جګړه کوي دی حواله سره تا چرته دي زوی ته خبره اتره کړي وسه نصیحت ما ورته نصیحت هم کړی چې بچیا خیره کو څوک له شل پویم کمی درکې چا سای نه نو چا سره په پیسو باندې جنگ جګړه نه کوي ها او بس مې خپل مزدوري سره کار ساته خپل دغه کو خپل کور ته بس په وخت راځه زما داسې زیو چې دی هغه هغه چا سره بس نشم ویلی بس د ګورو ګاونډ کې تاسو کا چې هغه ډېر یو عاجز انسان و بس خپل کار سره کار وایو بس د ارباز د پلار خبره تاسو اوري د غي تر سره هم خبره کو چې د ارباز د حواله سره بدینه تاسو کو چې هغه څنګه طبيعت والو داسې جنگ جګړو والو یا نو او د دې ور سره اخیری ځل ملاقات څه شوه او څه خبره شوه سرجی زمونږ ارباز چې کوم ډېر صحیح انسان او ان شاء الله تعالی چې هغه موږ خپل یو د طبيعت ور کړو چې موږ ورته چې بچیا ما خام موږ له اسم مروړه خیر د خو چا جنگ شروع موږ له رونه ورځي ارباز ما د خپل ځاني د سلوي کړو لکه د خپل بچی د خپل الواد د خپل مشرانو زموږ ډېر قدر عزت کولو موږ نن ټوله کورنۍ په ارباز باندې ډېر زیات خپوجي دغه ټیم کې چې ما په کیسخانه کې د کلو کا شوغي ماشوغه غشتیا سمسي جی چې دغه ټیم کې زه سوړه زونه خبر شوم چې نو د خور چې موږ را منډه کې نو پولیس مولس د خور ارباز خان او چت کړو هسپتال دی رسول وجي چې کم ټیم کې چې موږ هسپتال ته ورسلو سرجینو دغه ټیم کې موږ بیا بزان بیا پی نشو جی ما د خپل ور د بیډر وسله ورکله ما ورته چې ورو بس کار شوی دی الله نه بخیر غواړو دم شکر الحمدلله چې پولیس له غوډه پاکه وړې دوی دغه ور کړو چې الکه په مکمانه گرفتار کړی دی کې موږ بچا پس در پدر ګرځیدو د چا نه موږ د خپل واره د خپل بچی ته پوس کول جی تاسو له دې حواله سره چې کوم ملزم پولیس نیولې دي دواله یا جنازې له هغه طرف نه څوک راغلي دي نه سرجی اوسه پورې لکه مونږ خو هغه کسان پیژنوم نه کې دې شکر راغلي خو زموږ د خیل نه نه راغلي جی کنه موږ دغه کسان مسان نه دی پیژندل جی اوسه پورې موږ ته دا پته نه لګی چې د مجرم څخه خپل راغلي دي موږ له کو نه دی راغلي جی اخیری ځل د خپل ورته عقل لیدلې اوسه خبر دی ور سره شوی د خپل واره سرجی ما ابل رسې کړو چې مال الته د کار زیات رالو نو ما ورته چې بچی روټي دی خوړلې دا کو نه دی خوړلې نو ته ماته چې لکه ماته بیا ابوجی ویلې ماته ویل چې نه ابوجی ما خو روټي نه خوړلې نو زه په غزه کې لکه پکوړیم لګوم او کلو چولیم لګوم نو د زماره تال نه پکوړی اوچته کړي او ځان ته چکنی واچول سرجی او هغه پکوړی او هغه چکنی سره د سرجی روټي خوړله پولیس کو ملزم نیولم د دغه خلاف اف ای آر هم درج کړی دی د پولیس نه تاسو څومره حد پورې مطمئن یې چې د ملزم ته به سزا ملو شي یا به ملو نشي یاره ان شاء الله تعالی زمو خپل ځاني خ پوره اخبار د سرجی چې ان شاء الله تعالی چې پولیس موږ سره ډېر غټ تاوان کړی جی او بلکې پکې ډي سپي سي موږ سره او سچو سي پکې موږ سره ډېر غټ اکشن اغشته جی الله دې دوی ګولې ګلزار ساتي سرستاسو ټول ټیم سره جی ګرانو ملګرو ډې ټایم زر ډي اس پی سي ټي نور حیدر خان سره موجود یم د دې نه په پوښتنه کوو چې دا کیس څنګه وشو او د ملزم څنګه ونیو او ملزم په خپل تفتیش کې پولیس خپل جرم منلې دي یا سی ویلې دي جی کیا سرجر شکریہ پرونه د وقوعې په ټیم کې زه تطاړه کې موجود وم دې دوران کې موږ د فایرینګ आवाज واورېدو د فایرینګ سره یکدم نفریزان سره واغسلو چې بار وروتو نو هم کتل نو یو ځوانو په وینو کې لت پت پروت او بل یو کس چې هغه سره تماچه لاس کو د جنگي ماله کې منډې والي موږ نفرایل خپل دغه ورکړو ترتیب او د جنگي ماله کې د فالو شروع کړو د ګلو کوڅو کې دنه سره د پسټل قابو کړو د خپل نوم چې نو ابتحار ولد تجربر سکنه پلان 400 حال حمید آباد کا شامل هو سر انټروګیشن باندې دا ویل چې را پرون د دې رکشې ډرایور سره زه د رمداس چوک نه 150 روپے کرایا د شهیدانو چوک پر روان شوم کله چې قبلي ګیټ سره ورسېدلو نو دې ځای کې مخکې کسانه بازار کې چې کم کار کیږي نو دې د وجه نه لار بند و نو د رکشې ډرایور دې دلته کوسکو په دې وجه باندې د 100 روپے ورکولې هغه سل لا غسلې هغه د یو نیم سل روپو تقاضا کوله په دې خبره دې مس کې چې نو جګړه وشوله سوک سپېړو شو د دې دوران کې د ملزم تماشا وسل او د تاڼې مخ کې بری بازار کې وښتلو چې په نتیجه کې دی بیا هسپتال ته رسولو دی بیا مړو ایکسپایر شو ملزم چې نو ابتدایي دغه انکشافات کوي مزید د پوښتنه جاری دي سر دې کې شک نشته چې پرون پولیس ډېر بهادری کړې ده او ملزم ډېر بر وخت نیولې دي د ملزم په تفتیش کې څه ویلي چې دا تماچا ځان سره سره ګرځولو دي کار روزګار څخه
ابتدایي معلوماتو مطابق دی دا و چې را زه خو د پراپرټۍ کار کوم وی او دلته حمیدآباد کاکشالو کې سیټل دی تعلق یې بیسیکلي 430 ضلعې سره دی خو بدیانې تېرې شوي دي او چې زه اوس کلیر یم خو بدیانې تېرې شوي دي ځکه چې د سره کم پسټل برآمد دی 4 میګزینې دي او 31 راونډز دي نو د دې خبره دا کاسي کوي چې را د دې مخکې سابقه عداوتونه او بدیانې پاتې شوي دي. په دې کیس کې مودې څوک دی جی؟ په دې کیس کې چې بیا د دوران کې د دې مقتول ارباز خان والد صاحب جنت ګل لا ورسېدلو هغه دلته د شوبې چوک کې نږدې او هغه د خپل بچنګي چې نو دلته کې هغه شناخت هم کړو هسپتال ته بیا لاړلو او د دې ملزم نه خبر شولو هغه پولیس ته بیا په خپل مدیریت کې ریپورټ وکړو او دا په مدیریت کې دا مقدمه رجسټر شوې ده. د ملزم په خپل تفتیش کې خپل جرم منلې دي؟ بالکل جی دی خپل د وقوع انکشاف کوي او دا ټول حالات او واقعیت تر اوسه پورې دی ویلي دي چې په خپل جرم کول باندې پښیمانه دي. تاسو باندې سره خبرې شوې دي لکه مطلب دا دی اوس د بیا وروسته احساس چې 50 روپو تنازع باندې قتل نو پکار دی حواله سره تاسو سره خبره شوې؟ بالکل دوران انټروګیشن دی حواله سره هم د انکشاف وکړو چې راځو اوس په دې خبره باندې ډېر پښیمانه یم 50 روپیا چې 50 روپو لپاره یو انسان دومره لري سوچو کی او یو انسان قتل کوي نو دا ډېره غټه خبره ده. سر د کوم مقتول فیملی دی سره تاسو ملو شوی تاسو ورغلی یې؟ جی بالکل مقتول فرق سره زه ملو شوی ما مونږ فاتح خوانیل هم ورغلیو ډېر جس خلک دي او بل دا مونږ ته معلومه شوله چې دا مقتول ارباز خان چې دا د شپږو خویندو یکی رور دی نو دا واقعیا چې دا دغه خاندان دپاره واقعي چې ډېر افسوسناکه ده جي. ملزم چې کوم دی د سره تماچه چې کوم دی لایسنس شته د سره څومره کارتوسونه او چارجر وسه د سره جی بالکل د لایسنس هولډر دی خپله او سلور میګزین وسره سپیر دی او 31 راونډز وسره برابر شوي دي. څه زما سوچ موچ دغه ټایم داسې څوک کړی نو د ملزم دا انکشاف وکړو چې را کم وخت کې د رکشې والا ډرایور چې دی ارباز خان ما باندې ګزار وکړو نو بس یکدم ماته غوسه وختله د غوسې د وجې نه زه څوک واغستم ما پسټل راوویستلو او دا ما خپله بېزتي ګڼله ما ځکه فایر کړی دی. دله څوک ملاقات له څوک راغلی دی د رور یا نور څوک د ده باره کې څه معلومات شته چې دا څوک دی واده ماده کړی دی بچي شته؟ لا تر اوسه پورې خو د څوک ورسه موږ ته نه دی راغلی او فردر مور که دې نه بعد څوک راځي نو بیا کیدی شي خو دی چې دی نو چې زه میریډ یم بلبیدار یم د پراپرټۍ کاروبار سره وابسته یم. هسې د داسې کیس د ده خلاف 302 اف آی آر شوی دی که نه دی که اخر سزا څه وي هسې نارملي پراپرلی چې دا کم کیس چې دی او د دې د انویسټیګیشن په صحیح معنو باندې وشي نو د کې عمر قید سزا کیدی شي پانسیم کیدی شي سزای موت کیدی شي. دا راته ووایي جی اوورال چې کوم دی د پولیس حوالې سره خو د خلکو اکثر نیګیټیو ریمارکس وي پرون چې کوم د پولیس کم کار وکړو کوم بهادري وکړه د خلکو سره ریسپانس و چې پولیس مطلب دومره زر ملزم هم ونیو او علیه قتل هم برآمد کړه د خلکو سره ریسپانس و. که سرجن دا خو تاسو ته پته وي چې کیسهخانه بازار چې دا یو ډېر مصروف ترین ځای دی دلته کاروباري خلک ډېر زیات ګرځي راګرځي موجود وي کم وخت چې دا واقع وشوله نو د دې ډېر اثرات غلط وو خو پولیس چې کوم ایفرټس وکړل او ډېر جوړه مردۍ سره یې کار وکړو او دا ملزم یې ود پسټل ګرفتار کړو نو د دې بازار څومره خلک چې دي څومره موجودګان نو ټولو خلکو چې نو پولیس ډېر زیات اپریشیټ کړی دی. کم رکشې ډرایور ارباز خان چې وفات شوی دی په فایرینګ کې د هغه مرګري سره ولاړ یم دی خپل نوم هم یادوي او د ور سره تپوس به کوو د ور سره اخري ځل ملاقات څه شوی او څه خبرې شوی درځي زما ملاقات څه شوی دکان ته رالو بس وګي وای روټۍ خورو یو زم روټۍ خوړله او موږ نه لاړو ما ته وی مزدوري لوزم بس ما ورته ځان لا دې مل شلار شه مزدوري وکړه یا بروسته غپ لګاو بس هغې نه بعد موږ نیو خبر شي او سهار داسې 9 بجې وي چې موږ لرنګ رالو چې داسې اربازۍ خو چایشتی دی او ویډیوګانې مو کتلې او مړ دی بس موږ هم جي پاسېدو دلته بس رالو ارباز دي ځای ته جي دی اوس تا مرګري او دلته سره اوسېدو هم که نه مطلب د جنګ جګړې مخکې به چا سره کولې څه داسې طبیعت یې و چې جنګ جګړو والا و که نه؟ یاره جي دا خو ډېر نایس هلک و جي چې 2-3 خبرې به دې ورته وکړي په خندا به شو خبره به یې په خندا واړوله لکه جنګ جګړو والا هلک نه و ډېر صحیح هلک و چې یو 2 خبرې به دې ورته وکړي دی به په خندا شوه خبره به یې په بله په خندا به یې واړوله. د علاقې کې خلکو سره تعلقات څنګه و؟ یاره جي ښه تعلق یې و چا سره یې تر نن تاریخه پورې جنګ شور نه دی کړی جي ور ټیم په خوله به یې خندا و ګپ شپ به هر چا سره لګولو ښه ازاد خو لکه جنګ جګړې تر نن تاریخه پورې چا سره نه ده کړې. زما عبدالولي نوم دی په کوم ورځ چې دی ما سره میلاو شو 11 بجې ما ته څه کې مزدورۍ ته ځم نو موږ په ګاډي باندې کپړه مپړه وواله او ما نه روان شو زه چې بیا ناد رانه را روان یم دلته شاته زما ترور زامن دي ما ته یې ویې لکه وایي څه کې ما ورته کور ته ځه نه بوځم وایي دغه رنګې چل یې ملګری دی وفات شوي دي په کوم ځای ما ورته لګېدلي وایي په سر کوم ځای کې پټیشن کې نو لګېدلي
دا په کیسه خانه کې لګېدلې د کابل تعلیم مخې ته موږ سره پولیس والا ډېره منډه تړله والې ده مجرم یې پسې ګیر کړی دي او کس ځای په ځای مړو دا ته خو ډېر وخت نه رکشه چلی که نه رکشو والا داسې عام لکه داسې چې دا جګړه وشوه عام خلکو تاسو سره دا لانجې راځي په دې پیسو باندې په دې باندې موږ سره داسې لانجه راځي چې موږ ورته ووایو 200 روپۍ کېږي دی وایي 100 به درکړو 1.5 سل به درکړو دا چې موږ سره به 200 خبره وکړي بیا هلته دی موږ له 1.5 سل هم راکړي 100 هم راکړي موږ خبره واړو په خندا باندې خو دا هلک ډېر زیات تیز و ته پوه شوې 50 روپو څخه خبره نه وه 100 به دې ورکړي وي دا ماشوم هلک و بل دی د پلار ابزول یو د وجلو لایق نو اسې رکشو والا ته نورې څه مسلې وي ته چې ټول ورځ په روډ باندې ګرځې که نه د ټریفیک نه د خلکو نه خلک د عزت درکوي که نه سپک نظر کوي رکشو والا ته والله خانجي بعضې سړی راشي عزت راکړي بعضې سړی راشي بېعزتي مو کړي مونږ هغه خپله بېعزتي بیا هم په دې غریبۍ بدله کړو مونږ وایو ځه مړه خیر دې غریبي ده جی مولانا صاحب مونږ ته دا ووایي چې د یو بېګناه قتل وشي قرآن او زمونږ دین د هغې حوالې سره څه وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما رب العزت د داسې سړي په باره کې وایي چې کم قصدن عمدن مړی وکړي مرګ وکړي چې د ده سزا جهنم دی او د ده لپاره عذاب لوی دی دی دنیوي سزا او اخروي سزا ده جهنم کې به الله رب العزت ته عذاب لوی ورکوي او په دنیا کې خو عذاب خلکو ته معلوم دی چې دی په خپل ځان په فساد کې واچو او نور ځان سره په فساد کې واچول خپل ځان ته غم جوړ کو او نور ته غم جوړ کو خپل بچي او مور پلار مو جوړول او د بل بچي او مور پلار مو جوړول موږ چې ګورو هر ورځ په وړه خبره باندې جنگ جګړې کېږي تاسو څه پیغام ورکول غواړئ چې مطلب خلکو کې لږ صبر پیدا شي څه کول پکار دي جی خلکو له پکار داري چې قرآن کریم سره د دین سره وابستګي پیدا کړي او د قرآن کریم تعلیم ته کینی قرآن کریم درسونو ته کینی او علما سره کینی ځکه چې نن سبا کم بار ماحول ته سړی وګوري نشي او د نشي سيزونه ډیر زیات شوي دي الله رب العزت فرمایي یا ایها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان دا د نسو سيزونه چې څومره دي دا ټول ګندګي د پلیتی ده نو دا پلیتی د شیطان ده نو په دغه وجه باندې اکثر دا څه چې مخې ته راځي نو دام د نشو د وجه نه راځي نو بیا انسان په ځان باندې نه پوهېږي او پوه یې نشي بس یو خطا تې وشي بیا ګرانو ملګرو تاسو د ارباز د پلار خبرې مو اورېدې د تره خبرې مو اورېدې دغه د مرګرو خبرې مو اورېدې لاکي کې موږ ته ډېرو زیاتو خلکو وویلې چې یاره دا ماشوم چې کم دی ماشوم ورته ځکه وایو چې 18 سال عمر دا ډېر زیات ښه طبیعت والا او اکثر موږ اورو چې یاره رکشو والا جګړې هم کوي هر څه کوي خو د دې هلک حوالې سره په تاڼه کې چې کم ملزم دی د پولیس وینا دا ده چې هغوی هم وایي چې یاره د ملزم په خپله هم مني چې دا ول 150 روپۍ ور سره خبره شوی او ورکولې بیا 100 روپۍ په دې تنازع باندې قتل شوی دی د حوالې سره د پولیس ملزم نیول هم دی دغه خلاف اف آی آر هم شوی دی الله دې وکړي چې لږ مونږ احساس پیدا شي د ډېره د شرم خبره ده ډېره عجیبه خبره ده چې یو دونه ځوان چې د شپږو خوریانو یو ورو او د 50 روپو په تنازع باندې قتل کیږي نو الله دې وکړي چې دا ظلم کم شي او مونږ لږ احساس په ځان کې پیدا کړو چې د دې 50 روپو په سر باندې جګړې باندې یو ځوان زلمی الک لاړو یو بل یو ملزم اونوي شو د هغې یو پوره فیملی به اوس پته نه لګي کم وخت پورې دی متاثره به الله دې مونږ له صبر راکړي